जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। पैदा जो हुआ है वही एक रोज मरेगा, जब अहमद मुरसल न रहा कौन रहेगा। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। او د دې علماء نه موږ ته دا خبره را رسېدلې ده د کتابونو په حوالې سره چې په مخکنۍ زمانه کې یوه زنانه وفات شوه. هغه زنانه ډېره پاک دامنه بیبي وه او ډېر پاک وخت یې تېر کړی او په حالت د بیمارۍ کې او په حالت د ایمان کې د دنیا نه رخصت شوه او په جنازه باندې بلا خلک موجودو. نو په دغه جنازه کې یو کفن فروش یو کفن چور چې هغه به رمړو کفنونه ایستل د هغه کسب دا و چې دروازې به یې جنازه وکړ نو د شپې به یې قبر معلوم کو هغې به یې وسپړد او کفن به یې ترې ویسته. دونه قبیحه پیل کې هغه اخته و. نو دغه کفن چور هم پکې شریک و. نو چې د شپې دی دغه زنانه دغه قبر د وسپړ د مقبره کې نو هغه زنانه ورته چې کله دې کفن له ګوتې ووړي نو هغه زنانه ورته الله پاک ګویا کړه وی سبحان الله یو بخلی شوي بني آدم د بل بخلی شوي په بېعزتۍ پسې راواغسته. توهین به زما کېږي بېعزتي به مې کېږي ځکه چې کفن نانوبا دی خو زما بدن بې حجابه کېږي. نو دا بندا سړی چې و دا کفن چور چې و نو دې په دغه ځای کې بېهوشه شو په قبر کې بېهوشه شو هوش او حواس یې کار پرېښود چې دا څنګه کېدی شي چې مړی دې خبرې کوي. حالانکې رب کائنات چې د جمدو نه خبرې وباسي نو د مړو نه خبرې ایستل الله ته څه ګران خو نه دي. الله خو په دې ټولو باندې قادر دی چې کم رب دا خبرې د دې نه بندې کړي نو هغه رب یې کلاولی هم شي د هغه نه څوک تپوس کولو والا دی. نو چې کله د ده هوش او حواس بحال شو نو دې ته تپوس کوي چې ای بیبي ته خو الله د خپل نیک عمل او نیک کردار په برکت او د ایمان په دولت به الله ته بخلې خو تا ووایي چې یو بخلي شوي د بل بخلي شوي نو یا خور زه دا تپوس کوم چې زه الله پسه بخلیم. ما خو دومره قبیحه پیل کړی دی که انسانانو ته د دې پته ولګېده نو په والو والو به مې سرمن وباسي. خلک به رانه نفرت کوي ځکه چې کفن ایستل د مړي نه بېعزتي را رقم مړي که نه توهین دی. نو هغه ورته وایي چې بېشکه ته په دې کار کې اخته یې او ستا دا کار بد دی خو تا زما جنازه کې شرکت کړی نو که په دې پار نیت راغلی وې خو زما د برکته الله ستا مغفرت کړی دی ستا یم بخښنه کړې ده. نو چې یو بني آدم د الله د رضا دپاره د یو مسلمان په جنازه کې شرکت وکړي او مسلمان هم داسې چې په هغه آثار مغفرت الله واضحه کړي او ښکاره کړي. لکه حدیث مبارکو کې راځي چې د یو مسلمان په جنازه کې د 40 پورې کسان شرکت وکړي نو الله د دغه مړي په حق کې دا جرګه قبوله کړي او د هغه مغفرت وکړي. بیا صحابه تپوس کوي نو تر دې پورې چې د یو مړي سره د یو جنازې والم الله مغفرت کوي په دغې باندې د دې یو جنازه کوونکي په وجه هم د هغې الله مغفرت کوي. نو خوږو وروڼو موږ او تاسو ته الله پاک دا یو مقرره کړې وه خوشبخته او خوشقسمته دي چې چا د دې پاکې بیبي په جنازه کې شرکت کړی دی چې د دې د پاکۍ ګواهي به دا خاندان نه دا معاشره به هم ورکوي چې دا پاکه بیبي وه. د دې یو عمل الله ته خوښ راغلی چې د هغې عمل په برکت باندې الله په دې دا پرزونه وکړله چې مبارکه میاشت یې ورته نصیب کړه. نو هغه خو لاړه د هغې خدمات مو شو تدفین مو شو دعاګانې هم ورپسې کېږي خیرات به هم ورپسې دي په دې روژه کې به هم دي د شپې کړي چا به یو قسم خدمت چا بل قسم. وروڼو د ځان فکر پکار دی چې موږ له به مرګ په څه کې راځي موږ به په کوم حالت کې مرو. خو پاکه بیبي او پاک حالت کې لاړه اوس پته نه لګي چې موږ له مرګ په کم شکل کې راځي. دا کم کارنامې چې موږ په دې روژه مبارکه میاشت کې شروع کړي دي المان والحفیظ چې زموږ د مسلمانۍ ښکاره نښې د جومات ته حده پورې دي زموږ دینداري د جومات ته حده پورې زموږ اسلام پسندي د جومات ته حده پورې
او زمنګ مسلمانیم د جماعت ته حدا پورې ده. د جماعت نه بار نه څوک مسلمانی پیژني او نه اسلام پیژني او نه دین پیژني او نه دینداری پیژني ورونو چې راکمې کارنامې من کو نو دا د مسلمان شان سره او د مسلمان جامع سره خای. رب کائنات قرآن مطلوب او مقصود زمنګ نصره په دنیا کې عبادت مطلوب دی او مرګ په حالت د مسلمانې کې مطلوب دی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تاسو ممړ کېږئ مگر په حالت د مسلمانې کې. نو آیا موږ کې مسلمانی شته؟ موږ د مسلمانې په رول او په اصول چلیږو؟ موږ مسلمانی پیژنو زموږ د مسلمانې معیار سره او د نن سبا د دور د مسلمان معیار بیمانی ګرځېدلی را. د مسلمان د مسلمانې معیار رامتوب ګرځېدلی دی. د مسلمان د مسلمانې معیار رذالت ګرځېدلی دی. د مسلمان د مسلمانې معیار هغه دو نمبري ګرځېدلی را. دکاندار په دکان کې په 2 نمبر کې اختر او زمیندار په زمیندارۍ کې 2 نمبر کې اختر، تاجر په تجارت کې په 2 نمبر کې اختر، نوکر پیشه په نوکرۍ کې په 2 نمبر کې اختر. که یو طرف ته دیندار دي، اجونه کړی دي، عمرې کړی دي، تبلیغ ته تللی دی، پیر صاحب لدی، تهجد ته نه خطا کیږي، اشراق ته نه خطا کیږي. د دې وجه وی پاکستان کے مسلمانوں میں، پاکستان کے معاشرے میں صرف کھانا پینا چھوڑنا روزے کا نام رکھا ہوا ہے. کھانا پینا چھوڑنا بس یہ روزہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے. صرف خراس کاک پر خودل د روجی نوم نه دی او نه دا روجه ده. دا روجې ته دې ته څوک روجه وایي چې خولې ته م کورې چولې دي، د ډوډۍ نه خوړلو، د اوبو نه څښلو، دغه کورې م اچولې دی او بس نور هر حرام توب پکې آزاد دی.